آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی د قرآن عظیم منکرینو ته د توحید منکرینو ته سخت تنبیه او دغه شانتي وعید ارشاد فرمایي او بیا ورسره هغه مؤمنان چې کوم نیکوکار دي ایمان او عمل صالح او عاجزي کولو والا د هغوی دپاره د جنت بشارت ارشاد فرمایل او بیا د مؤمن او د کافر مثال هغه داسې بیان فرمایل چې د مؤمن مثال د بینا دی او د کافر مثال د ړوند دی د مؤمن مثال د اوریدونکي دی او د کافر مثال د کوڼ دی څنګه چې دا ړوند او بینا کوڼ او اوریدونکي برابر کېدی نشي دغه شان دي مؤمن او کافر هم برابر کېدی نشي اوس دغسې د ایمان او د کفر د حق او د باطل مثال بیانولو دپاره حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاة والسلام واقعه ذکر کوي نوح علیه الصلاة والسلام دته ابو الانبیاء ویل شي د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام نه تر نوح علیه الصلاة والسلام پورې په دغه زمانه کې دا خلق په یو عقیده توحید باندې او په دې کې بیا ډلې او تفرقې او شرک کفر دا داسې نو شروع شوي د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام په دور کې دا شرک شروع شو او د نوح علیه السلام قوم چې د ځان نه مخکیني چې کوم اولیاء او نیکان او پاکان خلق وو د هغوی بوتان جوړ کړو او د هغې عبادت او د الله تبارک وتعالی سره شریکول شروع نوح علیه الصلاة والسلام هغه وړومبی پیغمبر دی چې دته مکمل شریعت د الله تبارک وتعالی طرف نه ورکړی شو او 40 کال عمر کې نوح علیه الصلاة والسلام ته نبوت او رسالت ملو شو او 9.5 کاله نوح علیه الصلاة والسلام خپل قوم توحید طرف ته دین طرف ته د الله طرف ته راوغوښتلو فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما سوره اعراف کې الله تبارک وتعالی ذکر کړی دی په دوی کې د دعوت او تبلیغ کار نوح علیه الصلاة والسلام 9.5 کاله وچلو او 1050 سال د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام عمر او دغه شانتي د نوح علیه الصلاة والسلام عقیده توحید طرف ته دعوت ډېر آهوزاري سره او ډېر درد او غم سره خپل قوم د شرک نه منې کول او د کفر نه منې کول هغه دومره درد سره و چې د نوح علیه الصلاة والسلام هغه قوم ته جړه او فریاد منت سماجت تر دې پورې چې د حضرت نوح علیه السلام نوم مبارک چې دی هغه نوح یعنی نوحه کولو والا جړه کولو والا فریاد کولو والا آهوزاري کولو والا نوح د نوم پرېوتو چې قوم ته دومره 9.5 کاله د الله تبارک وتعالی دین طرف ته عقیده توحید طرف ته خپل قوم نه وبلل او دې قوم خلکو به حضرت نوح علیه السلام رونی په بازار کې چې کله د توحید دعوت ورکو نو دومره تشدد ور باندې وکړو چې نوح علیه الصلاة والسلام به هوش شو او چې کله هوش کې راغی نو بیا به د توحید دعوت ورکو ول چې قولوا لا اله الا الله تفلحون لا اله الا الله وایي چې تاسو کامیاب شئ نو لهذا د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام واقعا الله تبارک وتعالی ذکر کوي او دومره طویل عمر رب کائنات دوی ته ورکو او نوح علیه الصلاة والسلام انداز دعوت مختلف طریقې سره د ورځې د شپې انفرادي اجتماعي عمومي خصوصي هر قسمه دعوت نوح علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته وچلو چې کوم په قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی دی او دغه د قرآن کریم نه د نوح علیه الصلاة والسلام چې کوم انداز دعوت منقول دی او ذکر دی د دغه نه د دې امت چې کوم علما دي هغوی د دعوت تبلیغ انداز زده کړی دی او امت ته ښودلی دی چې یو مسلمان به د قرآن کریم په اتباع کې د انبیاء کرامو په اتباع کې به د دعوت لپاره به مختلف انداز اختیاري یو خو د نوح علیه الصلاة والسلام په شان د درد وي په زړه کې منت سماجت آهوزاري حکمت سره بصیرت سره د الله دین طرف ته خلک رابلل او دغه شانتي نوح علیه الصلاة والسلام چې کوم انداز اختیار کو قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا زما ربه ما خپل د قوم راوبلل ستا دین طرف ته د ورځې او د شپې فلم یزدهم دعائي الا فرارا زما په دعوت باندې سوای د تیښت نه بل کار وکړو واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا چې کله مې دوی راوبلل ستا دین طرف ته دوی به خپل ګوتې لاس چې دی غوږونو کې به یې ورکړو زما خبر به نه اورېدو تکبر به یې کړو ثم اني دعوتهم جهارا بیا دوی على الاعلان مې دوی راوغوښتلو او اخکاره مې دعوت ورکړو دوی ته ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا بیا مې دوی ته
زه په اعلانات وکړو، زه په دې باندې چې ما محنت وکړو، دعوت مې وچلو او بیا فردن انفرادي دعوت مې ورکړو. دا چې کوم اوس دعوت تبلیغ مونږ ته اکابرینو ښودلې دی، ته به یو کس د الله دین طرف ته به راولي، مانځه طرف ته، عبادت طرف ته، نو دغسې حکمت عملي به اختیاري. کله به اعلان دعوت ورکړي، کله انفرادي ملاقات ورسره کوي، کله به عمومي دعوت ورکړي، کله به خصوصي ملاقاتونه وکړي، د الله دین طرف ته به خلک رابلي. ایا د انبیاء کرامو دا صفات په موږ کې شته دي او که نشته دي؟ چې د انبیاء کرامو زړونو کې چې کوم درد و د الله دین دپاره، ایا دغه درد هغوی چې کوم د ټول قوم دپاره و، ایا دغه درد زموږ ستاسو خپل کور سره، خپل کور بچو سره، خپل کشرانو سره دا شته که نشته؟ چې د کور سربراه دا فرض جوړېږي چې هر ماسخوتن د الله دین طرف ته خلک، خپل کور خلک کم از کم خپلو کې کښېنو، یو حدیث وغیره بیان کړو او دعوت ورکړو، سهار مانځه دپاره ترغیب وچلو، نننۍ ورځې کوم موضوعات چا نه قضا شوي وي هغه دپاره مذاکره وکړو. دا د انبیاء کرامو طریقه ده، دعوت الى الله. بهرحال وقد ارسلنا نوحا او ولګل موږ نوح علیه السلام الى قوم خپل قوم ته، انی لکم نذیر مبین، بېشکه زه تاسو دپاره یارونکی مخکاره، الله تعبدوا الا الله، او دا چې تاسو عبادت مه کوئ سوا د الله نه، انی اخاف علیکم عذاب یوم الیما، بېشکه زه یېرېږم په تاسو باندې عذاب د ورځې عدت ورکوونکي. الله تعبدوا الا الله، عقیده توحید دعوت دی، د یو الله نه سوا د بل چا عبادت به نه کوئ. دا د ټولو انبیاء کرامو مشترکه دعوت دی. ټول لومړی د قرآن کریم موضوع او مضمون د قرآن چې دی هغه عقیده توحید دی. عقیده توحید په مخ باندې کائنات آباد دی، تر څو چې لا اله الا الله ویلو والا یو قسم په دې دنیا کې ژوندی وي، الله تبارک وتعالی د دنیا نه وراني. او نن چې په ټوله دنیا باندې د الحاد چې کومه فتنه اوچته ده، د رب کائنات د ذات د عقیده توحید نه انکار فتنه. پرون موږ تاسو وکړو چې په هندوستان کې یو کس الحاد، یو ملحد د الله رب کائنات د ذات نه انکار کړو، مسلمانانو ته چیلنج کړو. د دارالعلوم دیوبند یو طالب العلم، یو مفتی شمایل ندوي صاحب په مخامخ کېناستو او کورونو اربونو خلکو چې په ټوله دنیا کې هغه براه راست وکړو، او هغه ملحد د رب کائنات د وجود نه منکر، رب کائنات داسې وشرمولو د ټولې دنیا په مخ کې. هغه د دارالعلوم دیوبند چې کوم مفتی صاحب ورته مخامخ وایي د رب کائنات په وجود باندې کوم دلایل ورکړو، نو دې خلک ورته وایي چې ستا په خبرو زه نه پوهېږم، او داسې مشکل الفاظ ته ما ته استعمالوي د انګلیش او دغه شان د نور داسې الفاظ ته استعمالوي، زما ذهن په دې کې کار نه کوي، ما په نرمو الفاظو کې پوهېږه، عاجزه شو، بېبس ټولې دنیا وکړه، دنیا چې دغه شکست تسلیم کړو. نو د الله تبارک وتعالی د توحید دپاره ټولو انبیاء کرامو چې تشریف اوري کړی دی، د ټولو نه لومړی د رب د کائنات د توحید اعلان کړی چې الله تعبدوا الا الله، د الله نه سوا د بل چا عبادت مه کوئ. نو د عقیده توحید بیان، د عقیده توحید حفاظت او د عقیده توحید دعوت، دا د ټولو انبیاء کرامو یو مشترکه میشن و. چې کله په دې عقیده کې د یو مسلمان تزلزل وي، شک او شبهه وي، عقیده توحید مضبوط نه وي، نو هغه چرته هم صحیح مسلمان کامل مسلمان نشي کېدی. ځکه نوح علیه السلام دعوت تبلیغ چې کله ابتدا وفرمایل د قوم مخې ته دا عقیده توحید کېښودل چې الله تعبدوا الا الله، د الله تبارک وتعالی نه سوا د بل چا عبادت مه کوئ. که په دې کې ستاسو شرک مبتلا یې، نو زه تاسو نه د درد ورکوونکي د عذاب نه یېرېږم په تاسو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.